دیسی سو وظیفه شته چې الله می ګناهونه وریږي. دا څومره ښکلی تپوس دی. ګناهونه څه شی ریږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمیل 3 کارونه کوه الله به دې ګناهونه وریږي. صغائر صغیره ګناهونه او کبائر الله په توبه معاف کوي. خدا صغائر ګناهونه نه دي واړه د ورځې داسې ټک ټوک د سړي نه شوي که نه، نو د دې وظیفه څه ده چې زما دا ګناهونه وریږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل 3 کارا: اسباغ الوضوء علی المکاره، کامل او دس په کامل طریقه کول، اسی شړشوت نه، اسی لتی شوت نه. اسباغ الوضوء علی المکاره، او دس کامل کول سره د مشقت نه. اگر که هر څومره ساړه وي خو چې ته مخ دې ځایونو پورې، دې ځای نه واله دې ځای پورې دا ټول حدونه ښکلي ووینځي، مټې څنګلې ښکاره کړي، په کامله طریقه او ګیټۍ ووینځي، په کامله طریقه اودس کول دا ګناهونه ریږي. تلو راتلو کې ګناه شوي سترګو نه غوږونو نه چې په کامله طریقه اودس شروع کې الله دا ګناهونه ټول وریږي چې دا کم واړه واړه ګناهونه شي. خو چې اودس خو اودس وي که نه، چې اودس وي. ځکه نبی علیه السلام اودس نه دی ویلی، وی اسباغ الوضوء، کامل اودس سره د مشقت نه چې زول جمع وي سخ او ته مټې خبره کې او څنګلې ښکاره کې او په کامل طریقې سره ټول اندامونه ووینځي، ښکلي 3 پیرې، نو په دې الله ګناهونه ریږي. په دې الله ګناهونه ریږي. وی بل څه عمله؟ وی کثرت الخطا الی المساجد، جمعات طرف ته ډیر قدمونه اغستل. جمعات طرف ته چې یو سړی ډیر ځي الله د ده ګناهونه ریږي. خو یو معمول ځان له جوړ کړي، د محلې خلق، میلمانه نه، د محلې خلق دا معمول جوړ کړي چې کله مانځل جمعات ته ځئ نو اودس کور کې کوئ. دا فضیلت چې راغلی دی چې الله ګناهونه ریږي، دا د هغه کس دپاره دی چې هغه کور اودس وکړي او په اوداسه کې قدم اوچت کړي. نه یو ګناه الله معاف کړي او یو نیکي الله ولیکي او یو درجه الله اوچته کړي. خو چې کور یې اودس کړی او داسې دا قدم مسجد طرف ته اوچت کړي، اوداسه کې د کوره را روان شي. کثرت الخطا الی المساجد، قدم علی په اوداسه کې را روانې و انشاءالله الله مې دا ګناهونه ریږي، دا واړه واړه ګناهونه ریږي. او د اودس ته اوبه چې غورځېږي وایي که خیر روان دي، ګناهونه کته غورځېږي. چې لا سړی اودس کوي او نیت دی چې واړه ګناهونه الله ریږي او اودس ته کینې او دا غټ غټ ګناهونه هم ځان ته مخې ته کړي او د اړه کې ورسره خپیمان هم شي، نو توبه د خپیمانتیا نوم دی. نو چې داسې خپیمانه اودس کوي نو په دې اوبو به الله واړه ګناهونه ریږي او په دې خپیمانتیا به الله غټ غټ ګناهونه وریږي. صحیح دین ازده کوئ، صحیح دین ازده کوئ. کثرت الخطا الی المساجد، چې څوک جمعات ته ډیر قدمونه علی الله د ده ګناهونه ریږي.